السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په سیالکوټ کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې. یو سخر ظالمه لګېدلې ده، خپله انګور بېدردۍ سره وژلې ده. د هغې نه بعد بیا عزتمنو دغه مړي له بیا یعنې د خودکشۍ یو رنګ یې ورته ورکړی. اخر عزتمنو ولې وژلې ده، حاضر ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته د یادګینه وکړم، تاسو کو چیرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو هره ورځ دغه شانتې په ناروا طریقو باندې خلک وژلي کېږي چې نن څنګه عزتمنو په سیالکوټ کې یو سخر ظالم رالګېدلی دی. د خپل د زوی ښځه بېدردۍ سره وژلې ده. عزتمنو چې د دغه ښځې نوم دی کیشوره بیبي. عزتمنو دا ډېره نیکعمله ښځه وه، خو د سخر خبره به یې نه منله. پته چې اخر د سخر داسې څه خبره ورته کړې وه چې دې ترې انکار کړی. بیا سخر ته غوسه ورغلې ده او سخر بیا کېده د خپل د کشري زوی سره په شریکه باندې دغه ښځه رانیولې ده، وژلې ده. بیا کېده په کیته یې ځوانده کړې ده او بیا کېده بیا ورته پولیسو ته ویلي چې راشئ تاسو وګورئ زما انګور یعنې ځان په خپله باندې وژلی دی. خو مینهوال چې خلک ټیم چې د دغې پوسټمارټم وشو، په پوسټمارټم کې راغلي چې دې سره اول وهل ټکول شوي دي، د هغې نه بعد یې وژلې ده، د هغې نه بعد یې په کیته اچولې شوې ده. مینهوال سخر ګرفتار شوی دی، دته د ټولو نه سخته سزا ورکړل شي. آیا تاسو لاندې په کامنټ کې موږ سره شریک کړئ چې دله د اخر کومه سزا ورکړي. زموږ د عزتمن تر ننه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.